یا لکه دا زما نمبر به کله راځي یاره ډېر وخت وشو جی تلی وولی شي که نه نو بیا ستاسو نمبر راځي هغه د ویې واله ورله مې جی ډاکټر صاحب مریضان شته او که نشته ډاکټر صاحب مریض راغلی دی وایي چې نمبر به کله راځي بس راوی واله ډاکټر صاحب ډېر غټ مریض دی ها ما د ښکاري مالدار دی لږ خیال وساته خیال یې وساته راځئ مشر ستاسو نمبر دی ډاکټر صاحب وایي پروردګاره بس نو چې ډاکټر هم دومره وخت تېر کړو وایي پروردګاره چمټه تېره که مې دې ته پته نه ده چې دا څوک راغلي هغه کمپوټر هم لاړو خدای دې ښه شه خو زه به یې پاسولی وایي وایي پروردګاره وایي ډاکټر صاحب السلام علیکم وایي پروردګاره وایي دا څه چل دی دا ولې ډاکټر صاحب د معدې نه ډېر تنګ یم او ورسره روژې دي که نه دا څه وایي ته کاغذ راکړه ما ته ټسټونه دا ټسټونه دي او چې روژې نیسم نو خوله مې وچه وچه کېږي او په وجود کې مې دم ختم شوی دی او خوله مې ګردې دردونه کوي دا خو ډېره سخته شوې ده تاسو او دا د لوږې نه دي ټسټونه زه ستا ګورم تا ته خو ټسټ کول پکار دي دلته چې دا وجه څه کېدلی شي ټسټونه مې کړي ډاکټر صاحب هغوی ته دروغ ووایي چې ستا په ګرده کې غټ کانکر دي نه دې کې لیکلي شوي دي که نه دغه دي او بلکل مسله شته ستا معدې کې دا ډاکټر نه پوهېږي صفا خبره درته وکړم چې په ما روژې بندې کړي د همداسې زما ګزاره تا خو پته لګي که نه تا خو خوراک ډېر زیات کړی دی نن دې روژه وه روژه مې وه خو ډېر تکلیف ویم چې روژه نیسم دا راته ووایه چې اوبه دې ډېر څښلي که څنګه اوبو ته پکې ځای نه میلاوېږي بس کیلې امروس نه که نه ګوره تاسو دغه مسله ده تاسو هر څیز په یو ځای وخورئ افطري چې کېږي لږ دما پکې ورکوئ دغه شانتې چې تاسو ډایرکټ خورئ ستا دلته ټسټونو مطابق دومره خوراک نه دی پکار ته نه پوهېږي ته چا ډاکټر کړی ما ته وایه چې خوره چې څومره نو دا حالات دي که نه دا وګوره دا څه دي ورېږه زه تا ته څه ټیبلیټ لیکم ګولۍ ټیبلیټو میبلیټو خبره نه ده روژه راته بس دغه که چې خوراک شروع ستا مطلب دا دی چې بس ما ته روژه معاف که روژه نه معاف کېږي نو ته ډاکټر یې ګوره روژه نه معاف کېږي داسې او ډاکټر صاحب چې ما ته تکلیف دی دا ستا خپله غلطه ده هېڅ غلط هر یو څیز په یو ځای وخوري نو پړسېږي به څنګه خېټه نه دا وګوره دا د لوږې نه ډاکټر صاحب دا ګیس دی دا وګوره سبا دې کوم ډاکټر لاس کې نه پوهېږي ستا مسله ده ستا ډېره غټه مسله ده بس اوس په ارام کښېنه ځان نه دې زلزله جوړه کړې ده راته داسې به مریض وي لږ ارام سره کښېنه ډاکټر علي لږ خو صبر وکړه ته ډاکټر یې نه ته پوهېږي ډاکټر یې چې ته ډاکټر وې تا به ما ته چې تراویح روژې سم مه کوه تا ته تکلیف دکې ته بس دغه ته د هیله ده لږ صبر وکړه تا ته زه داسې دوایي درکوم چې داسې ګولۍ به تا چېرته هم نه وي خوړلې دا به داسې دا چې کوم ډډ شوی یې که نه د ځای کې مسله ده ټوله مسله دکه ځای کې دا د ګردې مسله ده دلته پکې کاڼی دی ثابت دومره اوس لږ چوپ شه زلزله دې ځان نه جوړه کړه ټوله کوټه خوځوي پروردګاره نه ښه ډاکټران دي ها دا راته ووایه چې سهار نه دې څه خوړلي دي سهار په پښمني کې ایله بیله یو کټوی ماسته ایله پرې خوله او خوږه راخوږه هی ربا دومره خوراک نو بیا دلته ستا د ګردو زخمونه او ته وایې چې کټوی او بیا دومره خوراک کوي نو خامخا وپړسېږي خېټه مجبوره خو نه ده او یو کټوی ګوپي ایله بیله هېڅ هم نه خیال کوه دلته ونه ډزېږي ما به ځان سره وډزوې چې روژه راباندې بنده کړي
بیا د روجي خبره شي دا راته وایه چې په افطارۍ کې دې څه خوړلي دي چې زه افطاره کې خو چې څنګه کېناستم نو یو کړۍ چې لوبیا ایله او بیا چې دی یو اتلس خدای دې نه غلطۍ کېلې بس دا تبکړه خو دغه په صحیح په طریقې کېنه لږ نیغ کېنه لږ نیغ کېنه پاسه لږ پاسه ودرېږه روجې ما کمزوری شم ورېږه په ده خېټو چې 2 ورځې روټۍ بند شي دا به ټیک شي یا لکه راشه جی ډاکټر صاحب دا کس داخلول غواړي او 2 ورځې به ده ته روټۍ چې دا نه ورکوو ځکه ده ته ډېره غټه مسله ده د مسله ډېره کریټیکل ده چې لاړ نه شي او دا به داخلو صحیح ده ډاکټر صاحب 2 ورځې روټۍ بندول